السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او دا وخت زه د منګوره بایپاس د سیند په غاړه موجود یم. یخې یخې هواګانې چلیږي او خاص کر بیا د سیند شور او تیزې چپې. که دا تاسو وګورئ ښکلی منظر دی او دې منظر دپاره په ګڼ شمېر تعداد سیاحان راغلي دي. خو تاسو ته دغه یو مهم پیغام درکوو چې تاسو هم کله سیند طرف ته راځئ نو کوشش کوئ چې د سیند په غاړه کښېنئ، خپل ټایم پاس کوئ او یا چې کوم ځای تیزې اوبه نه وي په هغې ځای کې خپل ټایم پاس کوئ. که دا تاسو وګورئ نو په ګڼ شمېر تعداد دغلته مقامي خلک راغلي دي، څوک لاندې څوک د سیند په غاړه ناست دي او د یخې هواګانو او د سیند د یخو اوبو نه خوندونه اخلي. خو زما ستاسو سره چونکې یو مهم پیغام دا دی چې هغه دا تاسو د خپل ژوند چونکې قیمتي دی، د خپل ژوند خیال وساتئ او بیا خاص کر که تاسو هم سیند طرف ته راځئ، سیلفیانې هلئ، تصویران هلئ، نو اکثر دا واقعیت مخې راځي چې پلاني سیلفي اخیسته او هغه د تیزو اوبو نظر شو او اوبو ویوړو، نو بیا چونکې دغې نقصان ازاله نه کېږي. نو کوشش دا کوئ چې تاسو هم سیند طرف ته راځئ نو خپل قیمتي جان ستاسو په لاس کې دی او هغه چې دا دی چې تاسو کله هم سیند ته راځئ، د سیند په غاړه کښېنئ، ټایم پاس کوئ، یخې اوبه انجوای کوئ. خو ژوند چونکې قیمتي دی او دغه قیمتي ژوند پالنه کول په تاسو فرض دي. نو دغه یو مهم پیغام ستاسو سره زما شریکول مقصد و. انشاءالله بل پیره بیا ملاقات کوو. د لوی الله په امان.